دغه ځوان به تاسو پیژنئ که نه یې پیژنئ، زه یې در پیژنم. دا د شهید مولانا خانزیب صاحب وراره دی. دی د مولانا خانزیب صاحب سره لګېدلی و. دی بیا دې حالت ته رسېدلی و چې د ده کوم سپاینل کارډ دی هغه ډیمیج شوی دی او د ده ژوند په مکمله توګه ختم شوی دی. یعنې صرف ساګانې اخلي، نور دا ختم دی، په ده کې هېڅ هم نشته دی. داسې نه ده چې زه د دغه ځوان حوصله کمزورې کوم، خو دا زه هغه ظلم تاسو ته بیانوم کوم چې زموږ سره روان دی، کېږي شوی دی. خو دی دومره مضبوط انسان دی چې کله زه د له LRH له پوښتنې له ورغلم نو دی په بیډ پروت و، د ده وجود حرکت نه کول او بیا یې هم ماته حوصله راکوله، ویلې چې زما د کوم تره دی د هغه د لارې نه تاسو وانډېږئ. یعنې زموږ په خاوره کې داسې خلک موجود دی چې په بیډ پروت یې، وجود یې نه خوځي، هم موږ له حوصله راکوي، خو بیا په دغه خاوره کې داسې خلک هم پراته دي چې په داسې ځوانانو باندې بیا سیاستونه کوي. بیا وایي چې د دغه کام سره څه زیاتی شوی دی، بیا وایي چې د دغه کام سره څه ظلم شوی دی. زه به څه ووایم، خو الله دې زموږ په خلکو رحم وکړي.